الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کار شیطان میں کند لامشولی کار شیطان میں کند لامشولی گرولی اینست لعنت برولی درود شریف ہوا ہے صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران ما نمخ کے زما محترم رور او ملما جناب مولانا قاضی فضل اللہ صاحب تقریباً کافی جبو کستاسو سره خبره وکړه ایو جب پکې داسې و چې زم په نه پیدم چې هغه انګریزي و خود د انګریزي ویلو پورې یو مزیدار خبر را یاد شو د خپل تقریر کے نواز شریف غریب ہم لتاڑ را لتاڑ کو صدر صاحب ہم کو دائم کو ما وی چې دا دی وخت کی گناہ د نواز شریف او د صدر صاحب دا او کنه گناہ د دې قوم د چې دا زما مخې ته ناست دا خلق دې سټیج ته تاسو رسول
دیخوا وګوره کومه ښځه چې په خپله خوښه یو سړي ته ځان په نکاح کي په خپله خوښه چې دا کټی زما خوښه په خپله خوښه زه ښځه یم ما ځان دته په نکاح او بیا ویم چې دا ښه نه دی نو ګناه زما ده که د ده نو قاضي صاحب ته خپل تقریر کې تبدیلی راوړه آئنده هم دا خلق کنزا په 45 کال کې دې قوم کې خود د دوی سر ترا نغه نه دوی کې سړی توپ پیدا نه دوی د انسان او د غیر انسان تمیز وکړو دې سرمایدارو وډیراو نوابانو اور باپانو 45 کال دا قوم دوکا کو نو چې 45 کال کې کم قوم پوی نشي هغه قوم ته طوفانی نوح پکار دی کنه ها پکار دی ولا کنه چې ټول لوشه بجلیګر مولای مخ کی طوفان اغسته یو قاضی فضل الله اور پسی تاسو را پسی جدا دی یو دې مرزي ټول یو زیرا را زئی رخ شي خدایم دی خو بس گناہ دی قوم دا قوم دیم سرمایدارو ته 24 غنټې غړي اجري ورته جارو کوي بنگلو کې د سپو غوندې ولاړی زما سکار دی چې زه به د وزیر بنگلې ته ځم زه وزیر چیتره نه ګڼم دا چیتره وزیر به ما پسې راځي او ما ته به وایي چې ستاسو خدمت ته به وزیر له درخواست په لاس ورځي تاسو له شرم پکار عزیزانو عرض میں داو کینا بچہ خرچ کینا ما څوک نه مړ کړي نه مکه کمر شم شهید بشم عزیزانو عرض میں داو چې ما بیگا تاسو ته یو آیات ویل په دغه ټکی لږ غوندې وخت کې ځان پوه کړي او دین پس ماړه کې یو قصد کړي ارشاد سے بور چې دین بعد بمونګه عملی جنگ نه کوو اخلاقی جنگ وکړو او په اخلاقی جنگ باندې امریکنه مسلمانیږي لندنه مسلمانیږي روسه مسلمانیږي چینه مسلمانیږي په عملی جنگ باندې مسلمان هم کافر کیږي کنه کیږي کم قوم چې دی وخت کې اخلاقی جنگ کوي آپ دنیا حاوی مونږ عملی جنگ کو مونږ د یو ورځ نه بلې له بدتر بلې نه بلې له بدتر بلې نه بلې له بدتر بلې نه بلې له بدتر دی خو ګوره زما وزیر بداسی لکه عمر فاروق چو مدینه پس بدا کو ټیک دې امام باړو ته بزر اعظم زدوی پردم نه زبر اعظم زد قادیانی ایجوٹیشن چې قادیانه غیر مسلم اقلیت قرار کېده او دا ټول پاکستان چې دی اور لمباوه د بازی خیلو قادیانان په یو انجمنو داغي پاغي کې راګیرو او غیر چاپیر ته خلیل مومند معاصره کړو ما تلتا ډیپټي کمشنر صاحب او چیف سیکرټری وې چې دا به سکیږي مالزه ورزم ول تسنګ ورځي مال اخلاقی جنگ کو پروسه کال دې کوسه کې 15 کا سمړ شو ستوره مکړه ها د پردای مور بچی مړ کړه څه تمغې درته ولګې دي نور تاریخ به درته اوس نه بیانو
ما تستاسو هغه درې کسونه ځان نه پټېږي. ځان پیژنئ؟ دا رستو ډاکټر نه، داینا او مولان. ډاکټر او دای دې په ژوند پرتګو باسي و دي ګوري، او مولا دې په مرتوب سنبای وګوري. مولا نه څه شی پټېږي؟ ما ته پته ده. راوړی سورلس قرآن چې په سره لاندې باندې لاس کیږي چې په دې کال کې څو نو جنگ کوي، د دلایلو جنگ کوي، لږ عقل ځان کې پیدا کړي. کله کله ما ته راځي، مونږ سره دکان کې د عقل ستنې دي چې درته یې وایم، خو داسې سړی راته مه راځي لکه مونږ کې یو ملګری دی ماسخان نامه یې، داسې مه راځي، ځکه په هغه ایسته نه سر نه کوي، نه پې د نشې کوي، نه پې خالی و ذهن سړی ما ته راځئ، ما سره د عقل ستنې دي چې خپل حیثیت هم درته وښیم، خپل پوزیشن هم درته وښیم، خپل وقار هم درته وښیم، او دنیا کې د وخت تېرولو چل هم درته وښیم. یو وظیفه درته ښیم، ټول واورئ. دا مولانا د هغې شاګرد دی، دا د هغه شاګرد دی. د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانه، تاسو وایي روټۍ پسې مونږه منډې وو کنه. زه ورلم چې ثوابه ته بلاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې، نو تلم به نه. ورلم مالجي دعا راته وکړئ، ویل یو بل شی درته ښیمه چې عمر له بېغمه ګرځي، عمر له مالو ښایي ویل د مازیګر مانځه نه رستو سل کرتی یا وهاب وایا هر شی به تا پسې منډه وی، رزق بم تا پسې منډې وی، پیسې بم تا پسې منډې وی، خلق بم تا پسې منډې وی. مازیګر مانځه نه رستو سل کرتی یا وهاب. شاه ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا، یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا. رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه، کړه په عشق د یو کې عاشقان فزان لکوله. والله رحمان بابا وی په خایس زما د یار ندی خبر سوک، په خایس زما د یار ندی خبر سوک، که خبر شي پری بندی دغه درسوک. زما د یار حسن چاته معلوم نه دی، که زما د یار حسن چاو کتو په خدای مې دې قسمی کدا درسوک پری. که تاسو د جناب محمد رسول الله حسن وکتو، تاسو دوا پکار دا. ما یوازې حسن کتلې څکه قسم په خدای چې په خوب کې راغاړې وته. دا زما استاد مولانا عبداللطیف صاحب د ډبګرې د کوټې په دروازه کې ولاړو، او د به اجازت کولو خلکو ته چې زه دننه لاړ شي. چې زه ورغلم ویل زه برادره دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. چې ورغلم رسول الله دواړه لاسونه داسې کوم ما ته راغاړې وو، چې هغه راغاړې وته تر راغې او تر ننه ما ته پته ده. د غرغشتو مولانا صاحب ته لاړم، مال اخر وخت جی بیماری یې مرګ ژوند پته نه لګي، دعا راته وکړي. دا ګوته داسې لمده کا په توکانو زما د خوله کې وواله، ویل زه په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. هماغه خبره ده. پاکستان کې د حق او د ناحق پته نه لګي. په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه وایي. هماغه چل دی که نه؟ کنځلې مې هم درته وکړې او څه وایي نه. پکار دا دی چې دا ټول په ما راټوپ کوي او مړ مې کړي. عزیزانو ایس کمال را کی نشتا، خو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. دا اولیاء په مجلس کې یو 15 منټه کې ناستل،
د 100 کالو بریا عبادت نه زیات ثواب دی. نو د اولیاء او د بزرګانو قدم بوسی می کړی دا او الله می دې په دې او 10 کې باقی وساتي. د پاکستان د حکومتونو نه می د ترغه خدای لري چې ترسو پورې د دې ملک قانون قران شوی نه، چې د لارډ میکال قانون د پاکستان قانون وی. زه د پاکستان په هر حکومت لعنت لګم، په هر حکومت که زما د پلار ولی نه. تاسو پوه شئ په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کوم ورځ د لارډ میکال قانون رسخت کی او د دې ملک قانون قران او حدیث. ټیک شو، الله دې توفیق راکړي او خدای دې د ملک کې سلور قسم لري. سلور مولیان، پیران، سرمایدار او لیډران. دا سلور د خدای مړکی دا ملک بیله د سړی د زامنو ملک. د لیډرانو جنگ د حکومت سره په ایمان وي په ټټوي کني چې تکو شو ټټو مال راکا. د نواز شریف او د غلام اسحاق جنگ په ټټو وی کړی. صد یو بل نه خو شرم نه دی اړولې کنه او په ټټو جنگ. د لیډرانو د حکومت جنگ په ټټوي. هر یو وایي چې زما د دونې شملې خوږي دي اگر که د 100 کالو شملې ولي. نو زما عزیزانو اوس یو خبر ورته کوم. کم خلک چې د چا بدی شي داغي مخ ته ګور، ما ته ګوره هلکه، څوک چې د چا بدی شي داغي مخ ته ګوري نه ټولو وایي لاس اوچت کوي. څوک چې د چا بدی شي داغه مخ ته نه ګوري. شیخ هم بدی شي کوي، ټیک ده، ټول به اوس داسې وځي دی خو به نه ځي او نه به مخونو ته ګوري. دی خو وګورئ پټ غوندې درته وایم که یو کال تاسو د هغې جلوس ته ورنشئ قسم په خدای ګویا روزي بیخه موزه تاسو ګرم کړي. ټیک شو، ټول به کم خوا ځئ، کم خوا دعا وکړئ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور واجرنا من خزي الدنيا صلى الله تعالى على خير. اچھا بیا دې وړاندې ولې